نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. دا سورة رعد او پنځم رکوع ده. پدې کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ولقد استهزئ او په تحقیق مذاق کړو یعنی ټوکی کړي شوی برسول من قبلک د رسولانو ستانه مخکي فاملیت للذین مگر دیل ورکو مون اغا کسانو تا کفرو چی کم کافرانو ثم اخذتهم بیامو رونی والاغوی لرا فکیفا نصرنگیو کان عقاب اغا سخت زما عذاب یعنی اغرانی والزما سمر سختو دلتا اللہ سبحانہ وتعالی پا دی آیات مبارکہ کی محمد صلی الله علیه و آله وسلم تا تسلی ورکي چې کدی وستا مذاق اڑاوي تا ته شاعر وي تا ته کاهن وي یا وای چې را د په ماغو کې څه چکر راغله دی لیوانه د ته وي نو دغه شانتي نور ستانه مخ کې ډیر رسولان تیر شوي دي ایتم خپل قومونو دا خبرې کړې دي خو ولی د یو وخت مقرره پوری چې کومه پوری د هغه ژوند مالی کړو په دنیا کې نو یې لمو مهلت ورکړو چې دای خو په دې کفر او شرک کې غرق شي او کوم خلکو ته چې ما هدایت کړو په دغه وخت کې نو هغه ته په مزه مزه هدایت ملاوي دو هغه په هدایت باندې راتل مسلمانې دل او چې کوم یعنی باوجود دا دعوت د پیغمبر نه اغه ایمان رو نورو نو بیا الله پاک اچانک اغه رونی ول نو بیا الله پاک ځکه فرمایل چې وي څنګه اغرانی ول زمونږه د سمودیانو رانی ول څنګه سختو چې په یو چغره ټولو نو ساوتا د نوح علیه السلام قوم باندې الله پاک سیلاب راوستو او ټول پکې هلاک او عادیانو باندې الله سبحانه وتعالى سیلې راوستا او دا چې په هوا کې بالوتل یو بل سره به ټکراوېدل او پاش یعنی ټوکړي ټوکړي بکېده دغه شانتي څوک په زلزلہ باندې څوک د یعنی جبرائیل علیه السلام په چغه باندې د چا زړونو چاود هلاک شو ټول ختم شو نو دغه ډیر سخت عذابونه چې الله پاک بیا اچانک رونی و او بیا د هغه توبه وخت کې قبلېده نه اوس الله پاک فرمای افمن آیا هغه څوک هو قائم على كل نفس چې هغه قائم وي د هر جاندار په اعمالو باندې د هر نفس په اعمالو باندې بما کسبت چې کوم هغه کارونه کړی وي په دې دنیا کې او بیا وجعلوا لله او ګرځولي وي د الله د پاره شرکا شریکان قل نو تو فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سموهم
یعنی والی د دې دا نمونه مونږ ته دا څه نمونه دي دا تاسو چې کوم جوړ کړي د ځانونه ام تنبئونه یا دا تاسو ته څه خبر ده چې دا الله پاک یعنی دا خبر تاسو له درکړی دی یعنی چې د دې ته دا نمونه اخلي دا تاسو ته ویل شوي دي چې په دې نمونه سره دی بلی او مدد ته غواړي بما لا يعلمو د داسې خبرو چې د هغې او تاسو ته پته نشته فی الارض په ځمکه کې یعنی الله پاک فرمایل چې ګوره الله سبحانه وتعالی خو نگران دی د ټولو څیزونو تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي چې الله سبحانه وتعالی په ورځ د قیامت به دا ټول ځناور سره دی او شی به ژوندی کړي خو ځناور غیر مکلف خلق دی عقل او شعور نشته شعور پکې شته خو عقل پکې نشته د دې د وجې نه د شعور د وجې نه یو ماده خپل بچی پیژني یعنی هغه خپل بچو سره محبت کوي که هغه پیشو ده که سپی دی که مارغان دي که هر قسم ځناور دي خپل بچو سره یو څیز محبت کوي د دغه شعور د وجې نه خو لیکن که دی هم په دنیا کې یو بل سره زیاتې کړي وي نو دا حال تاسو به الله پاک ژوندي کړي او بیا به دغه سزا ول ورکړی شي چې چا په کوم بل ځناور باندې څومره ظلم کړي بیا به دی ته وویل شي چې خاورې شي دی به ختم شي دغه وخت به کفار دا چغه وایي چې کاش چې مونږ هم د دې ځناور غوندې وي چې مونږ هم اوس خاورې شوي وي لیکن انسان د خو الله پاک عقل ورکړی دی او دی چې یو پیره پیدا شو بلوغت ته ورسېدو دی دله بیا مرګ نشته دی به صرف د دنیا نه منتقل کېږي برزخ ته او د برزخ نه بیا آخرت ته او بس بیا به ابداً ابدا وي یا په جنت کې وي یا په دوزخ کې وي بس نو دلته کې الله پاک فرمایل چې ام بظاهر من القول دا صرف په ظاهر کې د خبرې دي چې د دې هیڅ حقیقت نشته بل زینا بلکې دا خسته کړی شوي دي للذین کفروا هغه کسانو ته چې کافران دي مکرهم د دې هغه مکر فریب یعنی د دنیا هغه نفع نقصان د پاره دی ته شیطان دا خبرې خسته کړي دي تاسو داسې کوئ او شیطان په دې خبرو باندې خوشحاليږي وصدوا عن السبيل او منی کړی شوي دي دی د لارې نیغینا د لارې نیغینا چې کوم دی نو دی منی کړی شوي دي ومن يضلل الله او چې څوک گمراه کی الله سبحانه وتعالى فما له نند ویدا هغه د پاره من حاد څوک هدایت ورکول والا هغه به څوک هدایت نشي ورکوله چې څوک الله پاک بیلاری کی لہذا تاسو یعنی دا وګڼئ چې دا هدایت د الله په لاس کې دی نو دا کافران چې ایمان نه وروړي نو د دې څه وجه ده چې دوی له پیغمبران راغ هدایت خبر ارسه ورته معلومه شوه لیکن دوی په لار کېږي نه نو دا د الله له طرف نه دوی ته هدایت نه ده شوې دوی که دغه وکړي لهم عذاب فی الحیات الدنیا د دوی دپاره به عذاب وي په ژوندون د دنیا کې ولعذاب الآخرة اشق او د آخرت عذاب د دین ډیر زیات سخت وي په دې دنیا کې چې کوم خلکو ته عذاب کافرانو ته ملاو شو او په چغه باندې مړ شو مختلف عذابونو باندې مړ شو خو په آخرت کې به عذاب بیا د دین هم ډیر زیات سخت وي وما لهم من الله من واق او نبوي د دې د پاره د الله پاک نه یعنی بچ کون کې څوک هم دی سرداسي نه وي یعنی نه دا بوتان باندې دی سفارش وکړي چې دی بچ کی د الله د عذاب نه او نه به پیغمبر ته د اجازه وي چې تاسو د کفارو یعنی سفارش وکړي البته چې کوم
ګناهګاران مسلمانان نو د هغې په باره کې الله حکم چې کله وشي د چا دپاره نو الله پاک ځکه چې الله پاک وفرمایل چې په ورځ د قیامت به څوک هم د چا سفارش نشي کولی او نه به کوي مګر په اذن د الله. دا په آیات الکرسی کې الله پاک فرمایلی دي چې څوک هم د چا سفارش نشي کولی مګر چې الله پاک حکم وکړي چې زه اوس ته سفارش وکړه چا سفارش کوي نو چې الله څه غوښتي وي د هغه سفارش به هغه وکړي او الله به قبول کړي. نو الله پاکو نه بچ کولو والا څوک هم نشته او خاص طور د کفارو خو بیا څوک هم نشته. بیا الله پاک فرمایي مثل الجنة التي هغه مثال د جنت چې کوم دی وعد المتقون چې کوم وعده کړی شوې ده اهل تقوا سره تجري من تحتها الانهار دا به داسې جنتونه وي چې بهیږي به د هغې د بنګلو او د ونو د لاندې نهرونه اکلوها او میوې به وي په دې کې یعنی خوراک به کوي دی د دغه میوو دائم ظلها او همیشه به وي هغه سورې د هغې یعنی د دغې ونو سورې به همیشه وي څنګه چې په دنیا کې ګوره بعضې ونې وي چې هغه بلکل ټولې پاڼې چې وغورځېږي اخر کې بیا سورې نه وي تش ډکي پاتې شي نو هلته به داسې نه وي کوم چې سورې وي هغه به همیشه وي دایمي شنې ونې به وي. تلکا دا چې دی عقبه انجام دی الذين اتقوا دا هغه کسانو چې کوم متقیان دي. ګوره ایمان سره شرط تقوا شرط سه پرهیزګاری د الله یره او پرهیزګاری به د الله یره سره راځي چې رچا پزله کې څومره د الله یره اندونه به بیا دې زیات پرهیزګار وي. پرهیزګار څه ته وي؟ پرهیز خو به ته الکه چې ګوره یو ډاکټر له سره لاړ شي هغه ورته چې دا پرهیز وکړي کني ستا مرض به بیا زیاتېږي دی او ویره او کنه دی په کس بد پرهیزي کوي نو چې دی به ورو زیاتېږي بس مرګ ته به قریب کېږي نو بیا خو بس دی په خپل ځان بیا خو د ډاکټر د دې ذموار نه دی که نه. نو دې دپاره مطلب دا دی چې د متقیانو خلکو الله پاک ذکر کړی وعقبى الکافرین النار او انجام د منکرینو یعنی کافرانو انکار کوونکو د الله او د رسول او د دین حق نه النار هغه جهنم دی چې هغه ډېر سخت ځای دی اور به پکې ډېر سخت بلیږي. د دې دنیا دا اورونه چې کوم دي د دې نه به یا ګون نه زیات اور وي. الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي والذین عواغ کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږه هغوی ته کتاب اهل کتاب چې کوم دي یفرحونا دی خو خوشحالیږي بما انزل الیکا چې کوم نازلیږي تا ته د الله د طرف نه ومن الاحزاب او په دې کې داسې خلک دي من ينکر بعضه داسې خلک هم دي چې هغه انکار کوي بعضې د خبرو د دینه د بعضې خبرو نه انکار کوي. الله مني خو الله سره شریکان جوړ کړي دي یعنی عیسایانو عیسی علیه السلام جوړ کړی دی او یهودیانو عزیر علیه السلام د الله زوی جوړ کړی دی او هغوی عیسی علیه السلام جوړ کړی دی او د هغې نه مدد غواړي د هغې نه. نو الله پاک فرمایي چې د بعضې خبرو دی یعنی انکار کوي په ټولو څه خبرې مني او څه خبرې نه مني. قل نو تو فرمایه انما امرتو بېشکه چې ما ته خو حکم کړی شوی دی ان اعبد الله د دې خبرې چې زه عبادت کوم د الله سبحانه وتعالی ولا اشرک به او هغه سره هېڅوک نه شریکوم په ذات او په صفاتو کې الیه ادعو او هغه طرف ته زه رابلمه خلق دعوت
کار کوم و الیه معاب او هغه طرف ته زما واپس تللی ځکه چې د هر انسان واپس د الله طرف ته تللی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی پاک فرمایي چې ته وایې چې زما هغه طرف ته تللی نو چې پیغمبر زی نو دا نور خلک خود زی او هر سړی به بیا چې کوم دی الله مخې ته بودرېږي او بیا به د خپلې زندګۍ کارګزاري بیانوي چې ما څنګه الله به تپوس کوي چې ما له ژوند در کړی عمر مې در کړی ځواني مې در کړې وه مال و دولت مې در کړی علم مې در کړی د دې څلورو سوالونو تپوس به کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې د دې څلورو سوالونو جواب چا نه ورکړي اب یو قدم هم نشي اوچتولی د خپل ځمکې نه د ځای نه به هغه نشي خوځېدی تر دې پورې چې دې څلورو خبرو جواب ورنه کړي چې علم مې در کړی هغې باندې د څومره عمل وکړو ژوند مې در کړی په دې کې تا څه وکړو او بیا خاص تو د ځوانۍ به بیل پر الان کې په ژوند کې ځواني هم راځي خو د ځوانۍ بیا ځکه تپوس کېږي چې دا قوت او واله زمانه ده په دې کې سړی هغه کارونه کولی شي چې هغه په بچپن کې په ماشوموالي کې او په بوډاپه کې په بوډاوالي کې نشي کولی نو په ځوانۍ کې هغه کارونه کولی شي قوت طاقت به حال وي نو دغه وخت کې شیطان هم په ده باندې ډېر زور لګوي چې مړه بس خیر ډېر عمر دی بیا به عبادت وکړي یا دغه شانتې د شهوت هم په ده باندې غلبه وي نو د دې د وجې نه مطلب دا چې دی ګمراه کوي شیطان ډېر زیات د دې دپاره او ځواني مې در کړې وه هغه یې په څه کې تېره کړه بیا به الله پاک بل تپوس دا کوي چې تاسو ته ما دولت در کړی مال دولت مې در کړی نو دې کې یعنې دا څنګه مو ګټلی او څنګه مو خرج کړی د دولت په باره کې به ده تپوسه کېږي دې دلته غوږ کېدی چې دې وګټلو په حلالو باندې او خرج دې کو په حرامه طریقه یعنی سنت طریقه یې اګنور کا پرېږدي خوا او د الله سبحانه وتعالی د حکم نه خلاف ته هغه مال د خرج کو په ډمانو باندې په له العب باندې یعنی بې ځایه په اسراف ته وکړو نو څه چل بوشي الله پکړ دی او کنه په حرامه دې ګټلي او ته پرې حجونه وکړي او زکاتونه پکې ډېر ورکړي هغه الله پاک ته قبول نه دي الله وایي زه طیب پاک مال خوښوم مال چې راکوئ پاک مال راکوئ مال حرام مال مه راکوئ الټه پرې ګناهګارېږي چې په حرام مال باندې خیراتونه کوي او دغه پرې کوي د دې دپاره د حرام مال نه اجتناب وکړه ولې ګټمه نه دي د سره یو صحابي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې که چېرې ماته 40 دیناره دا په هغه وخت کې دینار د سرو زرو یو سکه وه 40 دیناره روزانه نفع ملاویږي چې تقریبا 40 زره درهمه شو د اوس لکونه روپۍ جوړېږي دا د ورځې ماته ملاویږي او یو منظم رانه نه ځي یو جبې سره منظم کوم او اقامت سره او په ډومبي صف کې هم کوم بیا هم زه دا ګټه نه خوښوم او د الله په نوم باندې دا ټول په ټول خرج کوم نو صحابي ورته وایي دا خو ښه سودا ده که نه ته بیا ولې داسې ګټه نه غواړې چې ته چې نه دا هم زه نه خوښوم وایي ګوره دا چې ما 40 دیناره ګټلي د دې به را سره الله حساب کوي چې دا مې څنګه ګټلي دي نو څه نه ځان په حساب کې اچومه د دې نه چې مې اړو ګټلي نه وي چې په اسانه جنت ته لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غریب به د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت کې داخلېږي ولې چې ده به دومره مال نه ګټلي چې د سره حساب کتاب وګدو شي بس د سره به لنډ حساب کتاب وشي چې ته خو غریب ما پیدا کړی الله به ورته وایي چې زه تا ته نن معذرت کوم او خو د هغې بدله به زه نن تا نظر کوم 1500 کاله مخکې د دی نه مخکې تاسو جنت کې داخله شئ نو بیا برونه غریب مالدار خلک وایي چې کاش چې مونږ هم مالداره نه وی خو بیا به هلته خو څه نه کېده دلته خو مونږ ټول نه زیات دا کوشش کوو چې مونږ زیات مالداره شو خو هلته به بیا دا وایو چې یاره مونږ غریبانان وی نو ښه به وی خدا حقیقت سترګې چې کله کولاو شي نو بیا به پته لګي نو الله پاک دې زمونږ د حقیقت سترګې کولاو کړي نو الله پاک فرمایي وکذلک انزلناه او همدغه شانتي مونږه نازل کړی په تا باندې اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم حکما عربیه دا فرمان دا په عربی ژبه کې ولئن اتبعت او پیروي کوه ته د دې
اهواءهم وی کچری ولئن اتبعت وی کچری ته پیرویو کی اهواءهم د دې د خبرو چې دای سوي او د دې تابعداري توکا بعد ما جاءك من العلم پس دینه چې تا ته علم راغو قران الله پاک رو لګلو مالک من الله نو نبوي استاد پارا د الله پاک نه من ولی حامی او مددگار ولا واق او نسوک بچکون کې دا الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب فرمایي خو خطاب امت ته دی اصل کی وجہ دا چې پیغمبر نه خدا سے کار کې دی نشي چې هغه چا یعنی اتباع کی لیکن الله پاک پیغمبر ته چې کله دا خبره کوي نو دا پر نور امت د پاره ډېر سختۍ د وجه نه چې بي پیغمبر نه الله پاک جواب طلبي کول شي نو نور خلق و طبيعت سدي نور خلق بیا په هیڅ کې نه دي نو لہذا تاسو اجتناب کوي او دا الله سبحانه وتعالى حکم ته غاړه کړي او دا الله په حکمونو او د رسول الله سلام په طریقه باندې چلےږي او په دې قران باندې عمل کوي الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله زموږ نه په خپل درگاه قبول او منزور کړي د دې په معنا او په مفهوم کې که زموږ نه څه کمې زیاتې شي یا الله دا معافي مونږ ته وکړي مونږ نه کارونه باندې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې او په کورونو کې یا الله څومره مؤمنان مسلمانان بيباراني شفایاب کې څوک قرضداران د قرضونو اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات یا الله تعالی معلوم دي خپل غیبي خزانه وتفضل کې د حق والا د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې کې یا الله کوم ځای کې چې په دنیا کې مسلمانان په تکلیف کې د کافرانو د لاسه یا الله دې مدد او نصرت کې یا الله دا کفار تعالی هدایت کې هدایت قسمت کې نیست او نابود کې یا الله خپل قهر او غضب باندې ککړ کې خاص طور په فلسطین باندې چې کوم شدت سره عملي روان دي یا الله دې مدد او نصرت کې او ټول مسلمانانو کې اتفاق اتحاد نصیب کې چې دې یو ګټي شي او یو د کافرانو د پاره یو د غشي आवाज شي او چې دې مغلوب شي یا الله ته مغلوب کې یا الله مسلمانان بریالي کې په اخر کې زموږ د عظیم شان کلمه نصیب کې او زموږ آبا او اجداد مو بخي او موږ ته مغفرت نصیب کې په اخر کې مدا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم